ګرانو کتونکو السلام علیکم. د انجم پروډکشن په شیشه باندې ما زبیر انجم سلامونه او نیکې هیلې ومنم. ګرانو کتونکو دا وخت په رزمک بازار کې موجود یو. خیبر پښتونخوا خواصې هم د کشلا په حوالې سره ډېره مشهوره ده، خو بیا هم رزمک بازار یو ځانګړی حیثیت لري او کشلا لري. د رزمک کوم خوراکونه چې دي هغه به تاسو موږ درته وو. راځو موږ سره اوسو. ګرمي چې ښه ګرم وي، اوس د برف ته خلک راځي، شکر ول راځي، دې سره سوداګانې ډېر شي، مثال کاروبار ډېر زبردست روان. تاسو کاروبار صرف په پکوړو او سموسو باندې مشتمل ده که چیرې نور ایټم تاسو سره وي؟ موږ خو ګرمي چې کباب وي، دهی بلي، سموسې، نور داسې سیسټم وي سره جوس وي سره لازمي چې فیلحال دغه وي، ځکه چې یخي بیا دوره ډېر کار ګرانو کتونکو د هوټل کوم مالک چې د المدینه هوټل په نام باندې دغه ملګري سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور جانه دغه هوټل چې تاسو موږ پته وکړه د رزمک بازار پیسان ډېر زیات مشهور دي، نو داسې څه وجه ده چې تاسو څه اچوئ چې خلک یې دومره په شوق باندې خوري؟ دا شیف خپل مسالې دي یا مسالو سره ګډېږي، ډېر قسم قسم مواد دي، دا ورته برابر کړي، بس د میټ په استعمال کړي، بس د دا غړي مړي ته ګرم کړي، دغه ته ورولي. دا صرف غوړي دي که تیل دي یا مو دي؟ غوړي شته پشه، مو یې شته پشه، نه اوس د موز درته شپ لیدل کېږي. اچھا غاټه غوینه اوس دا ورچوي او نرمه غای ورچوي. غړي ته تاسو وایي دغه شي ته مش کشکری وي، کشکری دی. اچھا صحیح. دې نه علاوه تاسو سره نور دلته کوم خوراکونه تیارېږي؟ نمکین وي او د غټه غشه نمکین وي، د وړه غشه نمکین وي او چرګه وي، چوله وي، سبزي وي، قسم قسم خوراکونه وي د میش سره. ملګری دا خبر وکړه چې رزمک بازار خواصې هم د کشلا په هکله باندې ډېر مشهور ده. د کومو علاقو نه ډېر خلک دلته راځي؟ یاره دا ویځي خو ډېره د قسم قسم علاقې نه خلک رودري، د باڼې نه، د کوواټ نه، د مردان نه، د پېښور نه، قسم قسم علاقې نه خلک رودري. تاسو دغو خلکو سره رویه څرنګه ځکه چې دا خو بار نه راغلي مېلمانه یي؟ دغه سره موږ الحمدلله ښه رویه چلوي، ښه زبردست و ښه صحیح ریټو ته چلوي. صحیح. دې نه مخکې دلته وزیرستان حالات خراب و، اپریشن تیر څه، نو اوس موجوده حالات صحیح دي. خلکو ته څه میسج ورکوي چې هغه د چکر سیر و تفریح دپاره دلته راشي؟ موږ دنده خلکو ته دا ریکویسټ کوي چې دوی د رودرمي دنده وځي، خوندینه دي خلک چکر ته رودرمي ووردي. او دا یو چوټه لندن دی، هغه ورته ویلي دي، برطانیه ورته ویلي دي چې چوټه لندن دی، دا به په رښتیا چوټه لندن دی. په کومه ورځ چې دلته رش ډېر زیات وي؟ د جمعې په ورځ باندې رش زیات وي او د اتوار په ورځ باندې رش زیات وي. په دا ګرد و نواز چې چیرې داسې میلې غوندې پروګرام کېږي؟ نه داسې میلې پروګرام نه کېږي، او داسې په سړمینې ښه ډېر خوند کوي، شین وي او هر موش په شین بروم کېږي او ډېر. ګرانو مینهوالو خوراکو په هکله باندې خو تاسو ته موږ معلومات درکړل. دا وخت په یو دوکان چې موجود یو چې په یوه دوکان چې دوه څیزونه دي، یو سبزي او بل فروټ. نو دا ملګري سره موږ خبرې اترې کوو چې آیا دا فروټ د رزمک خپل پیداوار ده که دا بل علاقې نه دلته راځي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نامر ته ووایه. زما نوم حمیدالله دی، زه دغه ځای لوکل اوسېدونکی یم. دا سبزي چې ده که نه، دا اکثر مونږ ته بند نه رادرومي، او ګرمي سیزن کې دا واڼه سیزن یې هغه نه سیب وي، اړو وي، دغه سامان. اوس فلحال د بند نه دا سامان. د رزمک خپل پیداوار کومه سبزي ده؟ سبزي کې خو آلو ده، ټینډه کوسای خو کمه کېږي، آلو یې زیاته مشهور شی. د رزمک میوې حوالې سره به موږ څه ووایو چې څه شی به ډېر مشهور وي دلته؟ مشهور خو یې میټاک ته که نه، او سیب او منده ته چې ورته وایي هغه یې مشهور شی. په بازار چې میلاویږي؟ میلاویږي ښه دی. بیا خو بیا ریټ هم څوکۍ؟ هلته څوکۍ اکثر داسې چې وړیا یې خلکو ته ورکوي، مونږ خلک خرڅول ډېر نه کوي. ډېره مننه او ډېره شکریه. ګرانو مینهوالو د رزمک کشلا متعلق تاسو ویډیوګانې وکتلې. دا د رزمک بازار کشلا ده، ماشاءالله دلته پیسونه ډېر زیات مشهور دي او د نه علاوه پیکوړې سلې کوم ګرم ګرم خوراکونه چې دي خلک ډېر په شوق سره خوري. نو نن ورځې دغه ریپورټ وخت سرته رسېږي، انشاءالله یوې بلې خوندورې ویډیو سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخت پورې د الله په امان.